اور خو اینو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به هغې چې ګرې دا اور به هلته وي او دغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتکي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی لمونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم عزیزانو عرض مې دا و چې دا منځونه وغیره زمونږ کې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې کې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر ته شه چې دا جلسه یې کړې ده تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دی دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازدیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردیس وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر وی جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله ښځه وه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي
نه خدای راستی که حکومت ټیکي، نه خدای راستی که مونږ ټیکو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ما نه راشي او ستا څومره کپن لګي، زه څه وایم 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې وجړل، چې وی جړل نو د مولاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده چې تقریر یې بس کو. بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی چې ودې جړل؟ هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنې ما کا پوښتنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه، په تا کومې مسلې اثر وکړې؟ وی چې وشوه زړه مې چاود دی، ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې، په تا کومې مسلې اثر وکړو؟ وی چې ملا صاحب مسالو خلا کا پوه یم، ما یو ورغومی و ورغومی ورغومی پیژنئ؟ چیلې د چیلای بچی ته ورغومی وایي پردی ژبه. ما یو ورغومی و ډېره پسته ګیری وه، غریب مړ شوی ده، تو چې دا مسالې کړې ما دې ته وکاته نو دا پسته ګیره دی چې خوڅاوله نو ماله مې ورغومی را یاد شو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم، کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم، کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو. نو د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له. قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا په عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي. چې ویل کوه ملا صاحب باس به کو که پړ مې کړې تختې به او که پړ دې کړم تختم. ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي، دی به په څه کې ما سره باس. ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی؟ مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده، څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي، دا څه وویه زر او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب خو پې چاره ده وویه. او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه و صوبه نه پیژنې راستره داسې پیاڅه ده وایي پسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې خدای دې مې لاس پې راکړه دا څنګه مله وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه و صوبه نه پیژنې. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وایي چې درېیم سواله مو کوي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. وایه داسې شی نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پوهېږي بیا راسته راشئ غوڅکي متیاز یې نه پېژنې غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وویه زر وویه. هغه والله که په دې هم پوهېږي چې مه راسته راشئ غوڅکي سوټه نه پېژنې. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعته پوره شو څلورم ته پاسې
نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو. ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شه. وایي چې مونځ دی د مات شه که ما مات شه. ما نه په مونځ کې د خبرې وکړې. وایي چې په داسې دوس پسې مونځ نه کېږي. خبرې مې وکړه. درې کړي وو څلورم لا پورته شه. ما له وایي چې مونځ دی مات شه. که ډېر سر مې ورسره خوږ کړه مونځ بیا ونه. تاسو خیال راغی یا چرته زه په مانځه کې لیدلی یم چې ما دا ګوته اوچته کړه. اشهدو په دې پوهېږئ چې دا مې اوچته کړه کور ته راغی مور ته مې وایي چې کور دې وران شه بیړي دې غرقه شوه ځوای دې خراب شو. مال ولې وایي چې په مانځه کې جانډې جوړوي. او دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي. نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب. لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا په خا کې 10 ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرګ کچا لول کو نو نیغ به جنت ته. ا د مولا خزه اورېدلې دي هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم. چرګ حلال کړي. چا مولا کور ته تللی ویل چې دا چرګ کوم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي. نو ما هم دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم. ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم. ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال کو زه مړ ویل سړیا په آرام کېنه مسله دې کړې وه. ویل مړم خلق راله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ فیوزه خخولو لدې وړي. ویل زه مړم چرګ دې ولې حلال کړی مړم مړ. وی جنازه دې روانوي مړه وړی دی بیریله چې لحد کې ورکوز کړی دی. ښځې ویل ودرېږئ ما له څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده. ویل خښتې در پسې لګئ بیختي وزه بندی دی. ویل مړ مړ چرګ. ویل ښه ودرېږه نو پاس چې را ټوپ کړی دی آواز یې کړی دی. ویل خلکه واورئ ملا مړ شو راځئ مال تعالی دی راځئ. مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو. ویل د چاپلار خو به تعالی کی. نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو. دا دعا کوه چې خدایه تاڼې ته کچرو ته اسپتال ته مې ضرورت مه پېښوه. دا دعا هر ځای ته چې ورشې شرمخان پکې ناست چیچی خوري دي فناکۍ دي. دا کم چې لږ ښه دی دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وغورځېد تک شین شو چې ځان ته یې کتلي چې بیړۍ غرقه شه اوس خو د شین شو. ګیدړان به مې خپل ځان سره نه پرېږدي او کوم به څه په لاره روان دی کارغه په مخه ورغلی. ویل ماما په خیر خیر شه. ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان. که خیال وکړئ دوی چې د دې خپل عادت نه پرېږدي بیا ګیره پرېږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدي نو په تا څه. کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خوري زم حج وی راځه خوریا چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی. ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې؟ ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان. ویل ماما زم در سره ځم. په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې.
شپه پې راغلی ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا ځو چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې ما خورئ نو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سکران شي وایي ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته یې ویل چې خورئ راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپو م زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته خورئ یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان دی هغه وی ماما والله که زه خبرې م خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو خلپ خوله یې ورچولې خوړې چې څه ساعت تېر دی چرګې را پاسولی چې خورئ پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده دا کارغه څه شوی داسې بار لټلی چې چرګ را نږدې شو چې خورئ وی زما په دې خپو م داسې په دې پنجو زور کوه خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حالو نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه یم خوړی د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم په یو حکیم اور خوی نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خان وروره دی چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به هغې چې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی